الحمد لله الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس كمثله شيء وليس دونه شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق الله العظيم. زما محترم مسلمانان، الله جل جلاله ومن باندې فضل او احسان له چې موږ ته الله جل جلاله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې امت کې شامل کو. بیا په نبی علیه الصلاۃ والسلام دا قرآن پاک دا نازل شو، پاگی کے بعضی سوزنا پا مسلمانانو باندې فرض شو چې هغې کې یو زکات ته چې مسلمان به د خپل مال نه دا زکات وباسي، نو دې سره به د مال دا پاک شي. ځکه د زکات معنی دا پاکی ده، او کم کس چې د خپل مال نه زکات ورکړي نو الله جل جلاله د دا باقی مال دا چې دا پاک. په دې بل آیت کې راغلی دي یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، چې اے مؤمنانو تاسو خرج کړئ خپل مالونه چې کم تاسو سره دي، کم پاکیزه مالونه چې تاسو هغه خرج کړئ، کم مالونه کم چې تاسو ګټلي دي، محنت هم کړی دی هغه هم ګټلي دي، هغې نه خرج کړئ. او هغه مالونه چې کم د ځمکې نه ستاسو دپاره موږ راوباسلي دي هغه خرج کړئ. بل آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې تاسو د الله تعالی په لاره کې خرج وکړئ او خپل ځانونه په خپلو لاسونو باندې هلاکت ته دا مه غورځوئ. صحابه د الله جل جلاله او د خپل پیغمبر رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په وینا باندې خپل مال او خپل جان دا دواړه خرج کړي. چې کله صحابه ته حکم کیږي نو هغوی خپل مال دا د الله جل جلاله په لاره کې ورکړي. که چېرته د جهاد حکم ورته کیږي نو خپل ځان دا پیش کړي د جهاد په میدان. نو صحابه کرامو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وینا باندې خپل مال هم ورکړ او خپل جان هم ورکړ. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې کما سره دومره سونه وي لکه څنګه چې د احد دا غر دی، نو دا ټوله به ما په 3 شپو کې دا تقسیم کړی او ځان سره به یو شیز نه پرېښودی الا مګر دومره به مې پرېښودی چې زما هغه قرض په هغې باندې خلاصېده، بس دومره مال به ما ځان سره پرېښودی او باقي به ما ټول تقسیم کړی. د جنگ بدر نه لږ مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع ملاو شو چې د قریشو د طرف نه پتا باندې حمله کیږي.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مهاجرین راجم کړو دي سره مشوره وکړه چې قریش په مونږ باندې حمله کوي نو نو هغه قریش د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حمایت اعلان وکړ چې زمونږ څه لګي نو مونږ بدر کو که زمونږ ځان وي او که جان وي دا به مونږ نه نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا راجم کړل بیا ورسره مشوره کوي په درېمه پیره باندې بیا راجم کړل نبی علیه الصلاۃ والسلام خیال لاو چې د انصار زما په خبره باندې پوه شي انصارو طرف ته اشاره کوي چې دی په خبره باندې پوه شي چې دی څه وایي د دې وجې نه انصارو ته دا خبره کوله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره هغوی د حمایت اعلان کړی خو په مدینه کې دل نه چې موږ به په مدینه کې ستا حمایت کوو کتا باندې دشمن راځي نو موږ بستان هغه دشمن دا دفع کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا خبر هغه ته اوروله دیک یو صحابي دی حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ او هغه پاسې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې دا الله رسول منګ انصار تا سره یو کستا د مال ضرورت راځي او کستا تمنګ د دې نه بار بودی نو منګ تا سره یو ک پلان کې دې تم بودی منګ به د سره یو منګ بستا د پاک مدینه کې کو او بهر به منګ دا ستا د پاک نو دا غځي کې انصار خپل مال او مهاجرین خپل مال د نبی علیه الصلاۃ والسلام لپاره وقف کو چې بس زمونږ د مال د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی هغه په دې باندې خوشاله دي چې زمونږ د مال نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل لاسونو مبارک باندې ولري چې مونږ خبر نه یو نبی علیه الصلاۃ والسلام زمونږ د جیب نه پیسې راخلي خپل لري هغه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دومره خوشاله دي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی دی هغه وی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې یو کس حاضر شو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې ته وګېما خوراک مې نه دی کړی ډېر زیات وګې شوی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور تلاړو کور کې د خوراک ساشیا ګوري خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کور کې دا میلاو نشي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ چې کم صحابي به خپل ملما کور ته بوزي او په د باندې به خوراک وکړي انو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ وی دا الله رسول دې بغو بولم خپل کو دا ملما ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ کور د بوته کور کې خپل کور والا نه تپوس کوي د خوراک سشته او نشته انا خپل بیبي ورته وی چې دومره خوراک پاتې دي چې زمونږ د بچو کې ان دا ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د خپل بیبي ته وی چې بس نن دا ماشومان ته دغه شانتی ودکاو ملما د نبی علیه الصلاۃ والسلام حواله کړل په دغه باندې خوراک خو چې کله موږ خوراک تکین نو تب موږ سره کېنی او دا چې چل وو کې چې کله تلوخه سماینو پر خپل لاس باندې بلاډیګو دا باندې نو ما او دا بد سره ځکین او دا ملما دې خپل ځان مو دغه شانتی وشو چې کله د ملما راغی روټۍ ورته کېښوده د ده د بیبي رالاله په لاس باندې دا ډیوه دا بنده کړه هغه ملما روټۍ وخوړله
چې سار شه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته خان دي اور توحید الله جل جلاله ستانه ډیر راضي دي ځکه چې تا د خپل کور روټۍ د خپلو بچو حصه دا تا په مېلمه باندې وخوړه د ده په باره کې آیات نازل شو ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه چې خپل په خپل ځان باندې ترجیح دا بل ته ورکړي او حالل کې د خپل خوراک څه نشته بل ته ترجیح ورکړه ځان یې مار کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے امت د پاره یو رحمت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم خبرې کړې دي پاره کې د دې امت د پاره خیر کو د زکات خبره دی امت ته کړې ده د هیڅ خبره کړې ده د جهاد خبره کړې ده د ذکر خبره کړې ده هر څه خبره کړې داس یو کار نه دی پرې خو چې هغه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع نه هر کار کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت د پاره یو لار په کړې ده بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سحر وخت یو دو فرشتي راځي یو فرشتہ اعلان کوي چې کم کس غنی دی سخی دی داغه د پاره دعا کوي د دغه سخی کس د پاره دا یو فرشتہ دعا کوي چې یا الله تعالی دل د امان سیوا کوي دل د امان نور هم ورکړي ولی چې دا کس دا سخی دا خرچ کوي په خلکو باندې په غریبانو باندې د الله په لار کې دې خرچ کوي نو دل د امان زیات او دا بل فرشتہ بد دعا کوي د هغه کس د پاره کوم چې بخیل وي چې یا الله دا د سره چې کمال له ځان نه واخلي ولی چې دې خرچ نه کوي نه په مسلمانانو باندې خرچ کوي نه د الله په لار کې خرچ کوي د دې وجه نه دا بد دعا کوي دا فرشتہ چې یا الله دنه د اعمال راو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی دی و یو کس ته هغه په کلاو میدان کې روان دی او میدان کې دا आवाज د دې وریځ نه واورېدو چې ای وریځ ته لاړ شو د پلان کې په پټي باندې دا ورېږي وې دا وریځ روانه شو چې د کم کس نوم یې اغسته او دا په پټي باندې را باران نه وري دغه کس دی باران پسې دی وریځ پسې لاړ روان دی چې کله ورسېد هغه لاړ هغه پر خپل پټي کې پر خپل باغ کې دا بوټي دا وبکې دا کس ورته وې ستاسو نوم دی ورته زما پلان کې دا نوم نو دا نوم خو ما اوس هغه ځای کې د وریځ نه دا واورېد خدا راته ووایي ته داسې څه عمل کوې چې ستا د ټولو خلکو پټي پاتې شو او ستا په پټي باندې راغی باران راوري نو هغه ورته ووایي زه درې کارونه کوم صرف زکات ورکوم خو هغه 3 حصې کوم لومبه حصہ د دې نه جدا کوم نو دا زکات کې ورکوم غریبانو دویمه حصہ دا په خپل بچو باندې ولګوم او دریمه حصہ دا په دې باغ باندې ولګوم د دې د وجنه الله جل جلاله زما په دې پټي باندې باران وایي دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی دے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله
چې کوم کس دا خپل مال دا جمع کوي او دې خرج کوي نه، په ورځ د قیامت به الله جل جلاله دا د دې غاړې ته ور واچي او دا دې له به یو شکل ورکړي، یو مار یو خامار شکل به ورکړي او د دې غاړې ته واچي او د باندې به چتونه لګي چې زه ستا هغه مال یم، ستا هغه خزانې یم چې تا زه خرج کولم نه د الله جل جلاله. نو دغه مال د ده دپاره د هلاکت سبب دا ګرځي. کم کس چې زکات نه ورکوي نو دی خپله په خپلو لاسونو ځان هلاکت طرف ته دا غورځوي. نبي علیه الصلاة والسلام صحابو ته بیان کوي چې حسنوا اموالکم بالزکات، چې تاسو خپل مال په خپل مال باندې تاسو ځان بچ کړئ د عذاب نه. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته دا بیان کو نو په لاره باندې یو عیسائی دا تېرېده او هغه دا خبره واورېدله او وایي زه د دې خپل مال نه زکات ورکوم چې زما دا مال هم محفوظ شي. لاړو د خپل مال نه زکات ورکړو او دا عیسائی وایي چې کچرې د دې پیغمبر دا خبره دا رښتیا وي نو زه په ده باندې ایمان راړم، او کچرې ده دا خبره دروغ کړې وي نو دی به زه قتل کوم العیاذ بالله. دا عیسائی سره یو کس بل دی چې هغه شریک دی د سره په مال کې او د دغه مال دا مصر ته په قافله کې روان دی کې ده ته خبر راغی چې ستا هغه مال چې دی هغه لوټ کړی شو، په هغې باندې غله راپاڅېدل او ستا هغه ټول مال دی لوټ کړو. د توره راواغسته او نبي علیه الصلاة والسلام طرف ته را روان شو. لږ ساعت بعد دته یو خط راغی، ورته وایي خپل ملګري ورته وایي چې د ټولو کسانو مال چې دی هغه لوټ کړی شو او زما مال چې دا بچ کړی شو. زما مال په دې وجه باندې بچ شو چې زما هغه اوښه ډېره تکړه وه او د ټولو کافرینه مخکې روانه وه، خو یو ځای کې زما د دې اوښې دا خپه دا خوږ شوه نو زه د دې قافلې وانه انصاف شوم، زما نه دا قافله مخکې لاړله، د دې وجې زما دا مال دا بچ شو. نو دا د زکات فواید دي چې کم کس زکات ورکوي نو الله جل جلاله به د اعمال دا محفوظ کوي او دی به الله د عذاب نه بچ کړي. د یمن نه یو کس مدینې منورې ته راغی، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت کې خلکو نه تپوس کوي دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور کم یو کسان ورته کور خو چې دغه کور یې دروازې والا دی کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راووته بار دی ورته وی مېلمه څه کوي؟ دغه مېلمه ورته وی زه د یمن نه راغلی یم او په ما باندې د چا قرض دی، اوس را سره پیسې نشته چې هغه له دا قرض ورکړم او زما چې کوم تجارت کو زما ټول مال دا هلاک شوی دی. 3000 درهم را باندې د یو کس راپورې دي او اوس ما سره مال نشته او هغه رانه قرض غواړي چې دا قرض ورکړم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې ما سره اوس نشته چې زه تعالی درکړم. دغه مېلمه ورته وایي زه ستا دپاره دلته رالم چې ته د مسلمانانو خلیفه یې نو ته به ماله د اعمال لاکړې زه به هغه کس له دا خپل قرض ورکړم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې ما سره خپل څه نشته، زه تعالی دومره مشوره در کولی شم چې یو کس له دې لېږم او هغه به تعالی د اعمال درکړي. دغه مېلمه ورته وایي چې ته بادشاه یې خلیفه یې ته مال نه راکوې او ته ما کوم کس پسې لېږې نه به ماله څه راکړي. وی زه خیر دی ته لاړ شه که نه
نو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کور یې ورته لاړو دروازه یې وکړه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په کور کې خپل بیبي سره आवाज لږ تیز आवाज باندې خبرې کوي چې ته په پيو کې دا شاته چې دا ته څومره اسراف کوي دا خبرې کور کې کېږي د بار دا خبرې واوري دې په خپل ځل کې ابو بکر رضی الله عنه دا تاسو چاله راولېږم تا خو داسې کس له راولېږم چې د هغې په خپل کور کې په دې باندې جګړه ده نو دې به ماله پیسې سره خو دغه میلمه وایي چې دې کې وي ابو بکر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د کور نه راووته ما ته وایي چې څه چل دی ما ورته وایي چې زه خو د یمن نه راغلی یم او د یو کس را باندې قرض دی 3000 درهم را باندې د یو کس را پورې دي نو دلته زه تال لپاره رالم که تا را سره څه امداد وکړه نو زه به د خپل قرض دا ختم وی هغه راته وایي چې کېنه وی کور ته لاړو په پيو کې شات واچول او مال یې راړل ما باندې اوس وی دا هغه وخت چې کوم ښه خوراکونه هغه ټول مال راړل وی بیا راته وایي د کور نه یو اوښ رابار کړو په هغې باندې سامان دی د خوراک سامان دی ما ته وایي چې دا اوښ بوځه وی ما ورته وایي چې زه خوراک له نه یم راغلی زه خو د دې دپاره راغلی یم چې ما له ته پیسې راکړې او خپل قرض زه په هغې باندې ختم کړم وی ما ته وایي چې بس دې کې ستا هر څه شته وی ما ته وایي ما ورته وایي چې په دې باندې کجوري دي ګویز دی دې کې خو نور څه نشته وی ما ته وایي چې دننه مې دې کې درله خوراک هم ایښی دی ستا د بچو کپړې مې پکې هم ایښې دي او دې کې ما ستا دپاره 6,000 درهم هم ایښي دي چې دا 3,000 درهم چې دا به تا هغه قرضداري له ورکړي او دا 3,000 به په خپلو بچو باندې دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سخاوت چې خپل مال دای په خلکو باندې خرج کړ چې کوم ځای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د مال خرج کولو مطالبه کړې ده نو دغه ابوبکر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خپل مال راغستی دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړ بعضو موقعو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د نیم لښکر مال ورکړی د هغې خرچه یې ورته ورکړې د هغې دپاره روخان زغرې دی ورکړي دې وجې نه دغه صحابو ته چې کوم خبره مخې ته شوې ده نو هغې خپله خبره دا خپل ځان یې پیش کړی دی خپل مال یې پیش کړی اوس په موږ او تاسو باندې لازم دي چې موږ او تاسو سره څومره مال وي او د هغې مقدار دا زکات وي د زکات مقدار ته رسېدلی وي نو په هغې باندې دا زکات دا لازم دی او اوس خو روژه م را روانه ده نو چې کوم خلکو سره مال وي هغې خو څه پروا نه وي چې کوم غریبانان خلک وي نو هغې سره دا یاره وي چې یاره زه به په دې روژه په ما باندې راغله او دې کې مزدوري نه کېږي ما سره پیسې نشته زه به څه کړم نو چې موږ او تاسو په دې خپل ګاونډ کې خپل کلي کې د غریب خیال راوسو دې ته زکات ورکړو دې ته نور امداد ورسره وکړو چې په چا سره لږ امداد کول چا سره ډېر کول د هغې د وس مناسب هغې سره امداد کړو ځکه چې یو شي په انسان باندې په مسلمان باندې لازم شي نو دله دا ورکول پکار دي ځکه دا څنګه چې په مسلمان باندې مونځ فرض دی دغه شانتې زکات فرض دی کم کس چې زکات نه ورکوي نو د باندې ډېر عذابونه راځي د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په وخت کې یو مالدار سړی و هغه مړ شو هغې رالل قبر یې وله وکړ یو قبر یې چې وکنست هغې کې ماران نه ووت بیا یې هغه قبر پرېښوده بل یې شروع کړه هغې کې ماران دا راووتله بیا دغه خلک عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ لرالل چې موږ خو دغه شانتې دوه درې قبرونه وکنستل او هغې کې
دغه ماران نوځي موږ څوک نو دی ورته وایي چې خیر دی یو ولا بل وکړئ که نه چې بل یې وکړه نو ستا هغې کې هم دغه ماران نه ووتل دغه کسان بیا راغلله عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته وایي چې موږ خو اووه قبرونه وکړنستله او په اووه واړو کې دغه ماران دا راوځي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې راځي د دې د کور وال نه به تپوس وکړو چې د عمل څه چې کله راغل نو دا هغه مالدار سړي بیبي ورته وایي چې دا ډېر نیک سړی و خو ده کې دا یو کار و چې ده به زکات نه د دغه کې زکات نه ورکولو د وجې نه د ده د قبر کې دا ماران دا راوځي نو چې موږ او تاسو خپل چې کوم مالونه دي هغې کې موږ زکات ورکو خپلو خپلوانو سره غریبانانو سره دې سره امداد وکړو نو زکات ورکول دې سره سړی محبت پیدا کیږي یو بل سره محبت پیدا کیږي دې سره سړي نه تکبر وځي او کم کس چې بخیل وي او دې زکات نه ورکوي او خپل مال جمع کوي نو دې سره د کې تکبر راځي